إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، مخکې جمعو کې موږ د مونځ سره متعلق د مونځ اهمیت او په مونځ کې د خشوع او د عاجزۍ د آدابو د الله په توفیق سره صحیح صدق قرآن کریم او د احادیث مبارکه تلاوت کړې وه. بیا په تېره جمعه کې موږ د مونځ د الفاظو ترجمه هغه کړې وه، او نن به انشاءالله تعالی په دې جمعه کې مونځ سره متعلق نور احکامات د الله په توفیق باندې ذکر کوو. مونځ د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو غټ حکم دی، او په برزخ کې چې تپوس کېږي، په قبر کې چې تپوس کېږي، په حقوق الله کې لومړی به تپوس کېږي. د دې وجې مونځ ډېر اهمیت والا عبادت دی، نو د دې وجې نه د دې ډېر خیال ساتل پکار دی چې اول قضا نشي او چې ادا کېږي چې سړی د احکاماتو پوره ادا شي، په صحیح طریقه باندې ادا شي چې کوم الله او د الله رسول کومه طریقه ښودلې ده چې هغه طریقه باندې ادا شي. مونځ ته چې سړی ودرېږي د هغې نه مخکې پاکوالی دا لازم دی چې بني آدم کله مونځ اراده وکړي. نو پخوا زمانه کې خو دا ټوټې نه وې، نو خلکو به لوښه کې وې اوبه به اخېستې، لوټه کې او کوزه کې وې اوبه استعمالولې. لامبل هم خلکو په کوزو کولو، چردامونه هم خلکو په کوزو کولو، استنجا هم خلکو په کوزو باندې کوله، او مړي هم خلکو په کوزو باندې په جوماتونو کې لامبول. نو لوټې په ځای پخوا به کوزه استعمالېده. نو چې سړی مونځ شروع کړي، چړمبې شروع د پاکۍ نه وکړي. او هغه طریقه دا ده چې لومړنۍ په لوټه کې اوبه راوالي، لومړنۍ په خپل لاسونه مړوندونو پورې ووینځي. پخوا چونکې لوټې استعمال ډېر اوس په ټوټې دي، د اوبو اسراف هم سیوا شوی دی، په کوف باندې اوبه ډېر زیات بې طریقه اسراف کېږي. غوره طریقه دا ده چې سړی په لوټه باندې اودس وکړي، دې کې د اوبو ضایع کېدل نه راځي. لاسونه وینځي، لاسونه مړوندونو پورې وینځي، د هغې نه پس بیا مسواک وکړي، خوله کنګاله کړي، مسواک پکې ووایي. مسواک نه وروسته چې کوم دی بیا پوزه پرې اوبه واچوي، بیا مخ ووینځي، بیا لاسونه څنګلو پورې وینځي، بیا خولې ووینځي. او دې عمل ته په اردو عربۍ کې ورته وضو وایي، په پښتانه ورته چارندام وایي. او نن سبا دا خلک ورته اودس وایي، خلک استنجا ته نن سبا اودس وایي او چارندام ته اودس وایي، حالانکې دا بدل څیزونه دي. استنجا ځان له څیز دی او چارندام ځان له څیز دی. اودس کې یعنی د وضو کې، چارندام کې
چار اندام د زکه ویم چې دغه سلوک سيزونه فرض دي چار اندام لاس وینځل مخ وینځل سر مسدا او خپې وینځل لاس وینځل دا سره د څنګهلو نه دي په اور کې او په اسانه باندې بېږي او په جمی کې چون کې دا بدن سخت شي نو لاس په وهل پکار ځکه کو په لاس کې دی یو وختم اوچ پاتې شو او دستونه شو او دستونه شو موږ شو اچھا موږ شو حق دی ادا نه کړل الله نو لاسونه وینځل کې دا فرض دی په لاسونه وینځل سره د څنګه نه بیا دویم نمبر چې کوم دی مخ وینځل مخ وینځل چې کوم ځای کې په تندي باندې وختو شو کیږي دغه ابتدا دا د ځنه اعلان د کوم ځای په وختو دی د ځنه دا لاندې سره پورې ماره پورې نه لاندې سره پورې دې ځای پورې پتولن باندې دی یعنی لمبای له حسره چوړای له حسره چې کوم دې د پوسکه یوې د پوسکه دی خو چې کوم د وخت سره دا اخیری زید دی د دې زنواله دا بل وقف وي دا ارزان او چوړای له حسره مخ دا حصہ ده دا وینځل لا فرض دی او ټول مخ وینځل فرض دی یو وختم په مخ کې اوچ پاتې شو او یو کوچه غونډه کې زم په مخ باندې اوچ پاتې شو او داس پې نه کیږي دریم نمبر سر مسدا نو دا ټول سر مسا کول دا سنت او مستحب ده او سلورم حصہ ده سر دا مسح کول دا فرض لازم ده بیا علماء طریقه خودلې ده د مسح چې د یو لاس اخرنه درې ګوتې او د بل لاس اخرنه درې ګوتې لاس په لاندې کې پدنه وو باندې یعنی نه وی لاندې کې ټوټه تا یا لوټه تا او په واچ په لاس باندې هغه لوند لاسونه دا درې ګوتې اخره چې کوم دي نو دا به د سر د مخې نه شروع کی تر شا پورې به بوزي خدا کچا د مسواکه ګوتا او کټه ګوتا دا به اوچت اونیسی او طالب هم اوچت اونیسی طالب هم سر نه لګي وي تو سره او دا ګوتې هم نه لګي چې دا ژوندې پاتې شي نو شا پورې به بوزي په دې میانس باندې او چې کله شاته ورسي کې سر طرف ته نو البته بیا او پس کې د طالب د سر سره ولګي او واپس په دې وګون طرف باندې پاسټ باندې راځي معنا نوم ګوته مسح او شوا نمیان زه په ګوتو باندې او شو سړونه چې نو دا په تعلق باندې با مسح شي نو ټول سر مسح او شوا بیا دا دوه ګوته چې کومه لمبه پاتې شوی یو د مسواکا او یو د کټه ګوتا نو دا په د وګونو دا مسح د پاره شي وګونو کې با مسواکا ګوتا وخی دوان کې او شاته طرف ته چې کټه ګوتا راځي نن سبا خو د ځوانانو نارینه او زنانه چې کوم جنکې دي اغیله چرته طریقه نو ځینو ته په څوب صحیح طریقې سره خي او دا ذمہ داری امته زموږ د نارینه او د شای خپل زنانه او د چرندام طریقه او خو ځکه د نارینه او د زنانه او چرندام یو شي نو زموږ ماشومان جنہ کولم کول چرندام طریقه نو صحیح طریقې سره بس اساس ځان ته خلاص کړه ورته کې بګراو او دا هلکان دا ځوانان چې کوم دي تاسو چې دي په دې وضوخانه کې دینه سینا سو ته وګورئ مشره چې دې پکې مطلب باندې بس غټ غټ کې دي هغه آداب او مستحبات او سنت دا ټول پکې پرېږدي نو دا مسح طریقه دا قدا بیا څلورم نمبر خفیف انزل دي د ګټو کوله نو په خو وینځل کې خلک نه سبا او په یي بس په یو بل ټوټه ته ونی سي
او څوک به داسم لیدلی شي دي چې لکه هغه په چپړو کې خپل ټوټه ته ونیسي او خپل وینځي نو څه پته لګي چې کوم ځای وینځل شي کوم ځای پاتې شو چپړه کې هغه نیولې غوډنو اسو چپړې وباسي نو په توبې نو په جمی کې پوری کو بیا بدن پوسیا وړواله کوي نو په خوې او وبو جذب کوي او په جمی کې بیا بدن کله کې وبو جذب کوي نه خوې کې په اوچ پاتې کیږي نه دی وجه لاس کېوال پکاري او بیا چانه پوندې چې پاتې شي چانه جټه او چې پاتې شي دا ولې د دې صحیح طریقې سره وخت ورنه کی ځان خلاص کړي سره نام نو کو یو وختم نه پخپا کې یو پوجي ځان نه پخپا کې چې کوم نه هغه پاتې شو اوچو نو ودسته شو مونږ شو عبادت حق ادا نشو فرض زیاده نشو اته اسه د ټیټو پاسو نو دا سلوک دا سيزونه چې کوم چار اندام چې مونږ وایو دا فرض دي د قشان پدې چار اندام کې سنت اعمال هم دي ومنه پکې هغه نیت کول چې ته نیت کو کې دا سنت طریقه ده انما الاعمال بالنیات دویم بسم الله ویل دا مسنون طریقه ده په حدیث مبارکاو کې دا بسم الله ډیر زیات تاکید سره خبر راغلی او د احادیث په تاکید باندې راغلی چې کله تاسو چا اندام کوئ نو تاسو بسم الله وایي او چا بسم الله ویلو یو بل روایت کې راغلی او کته روایت ده چې مفهوم دا غي دا دی چې کوم سړی په او داس په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو دغه هر عضو نه ګناهونه دوړي واړو ګناهونه شوم دي دا په چرندام سره ال به دوړيږي چې بسم الله وایي او کوم سړی په بسم الله وایي نو دا روایت مفهوم دا دی چې د صرف دا سلوک اندامونه پاک شو او چې کوم هغه ثواب او کوم د ګناهونو دوړېدلو هغه به نه کیږي بس له سونه خو پاک شو ثواب دا ودس نه کیږي دریم نمبر سنت او دس کې دا دی په چرندام کې چې څنګه سړی چرندام بسم الله وایي نو پسې مړوندونو پورې لاسونه مینځل درې ځله یو ځل هو نه درې ځله مینځل دا سنت طریقه ده سلورم په چرندام کې د نارینه او د زنانه او د پاغه مسواک وال دا سنت طریقه ده مسواک حدیث کې راغلي دي زما په امت باندې مشقت نه وي نو ما بدی ته د هر مو سره د مسواک حکم کړو او نبی علیہ السلام ذکر ورکو چې بیا هغه امر چې کوم دی هغه حکم هغه لازم هغه د مسواک فرض شو لکه څنګه چې او داس کې دا سلو اندامونه وینځل فرض دی بیا په مسواک فعل هم فرض دا د مسواک په سره مونږ کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک استعمال ډیر زیات کړی دی نبی علیہ السلام چې کلم بی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کلم نبی علیہ السلام خپل ته تشریف کړو مسواک جوړو کلم چې مستو درېدو مسواک دی واخو دیو چې بعض امامانو مذهب ساده چې موږ تا او درېدو وخت مسواک ویل او هل چې کوم نه نو دا فرض دي لازم او واجب بعض امامان د دې خیر او په حرام ځای کې تاسو تاسو خلک کوی نه چې څنګه اقامت شروع کی نو باقاعده غي عجیب مسواک او بس مسواک دا مسنون طریقه ده د جامع درېدو مخکې مسواک وهل او داس وخت مسواک وهل د بعض امامان په نسبت باندې مستویل وهل مسنون طریقه ده بعض امامان په نسبت باندې او داس کولو کې لاس کوینځه خپل په بواچه مسواک وهل دا دغه مسنون طریقه ده علماء ډیر زیات فائدې کوي حدیث مبارک مشهور حدیث خلق امام خلق یادی خلق طالبان تم یادی امیان تم یادی تدیان تم یادی السواک مطهره للفم ومرضات للغرب مسواک دا خپل پاکواله دي او الله رضا مزید علماء تقریبا او یا په دې چې اصل نفاسه په دې کوي طحطاوی کې
چې شردا مغاق الفلا دا آی کې تقریبا او یا فائدې دي نو علماء مستقل په دې تصنیفات لیکلي دي او علماء بیا په آداب خودلې دي چې مسواک بلغینه پکار دي پوس پکار دي او طولن وال پکار دي علصم وال پکار دي پنی غنی وال پکار دي لاندې باندې وال ني پکار دي بیا باندې وې بعض وخت چې کوم دی ویني شي دا ویني لړ شي نو دا مسواک په حل لسلوهم سنت طریقه ده په چرندام دي پنځمه طریقه درې ځله خولې کې اوبه اچول دي درې ځله خولې کنګالول او شپږمه طریقه په پوزه کې درې ځله اوبه اچول دي په پوزه کې درې ځله اوبه اچول دا د هغه چې صفائی د پوزه صحیح طریقې سره وشي خو پای کې دوه مبالغه کول په مسجد کې با چارندام د نو خلق ناسي بعضې کس برا چې نه پکې سناشتا مونږ کې کار کې چې پوزه اوازونه وباسي د پوزه اوازونه وباسي او د مواد په پوزه وباسي خلک مخ ته موضوع خانه کې غوځي چې تو چرندام تکینه له تو په پته یې مخ ته تل بڑا خراب نو دا بسړو دوبي دا مسنون طریقه باندې عمل نه دی مسنون طریقه دا نه ده چې ته د پوزه اوازونه وباسه نو خلک ډېر خراب ادرې زله په پوسټ پاکستان داسې ګوتوال په پکاري کچنه ګوت دا غسي د غسلاس اپ اندازه باندې چې کوم دین پوزه پاکول پکار دي چې خلک ډېر نه خرابي ووم نمبر د ګیره خلال کول ګیره خلال دا مسنون طریقه ده چې ګیره چې دسه دا چاغه لویا دا ګیره په دوه قسمه دا یو هغه ګیره ده چې هغه دوه غټه ده چې داغه نسلمن نخ کوي او یو ګیره هغه ده چې هغه سلمان تخیاري نری باریک ګیره یا رنگي یا نو چې چا وختو ښکاری سلمان په وختو کې ښکاری هغه ټول ګیره وی انزل لازم سلمان ته وبدا سوال لازم او چې کومه ګیره داسې چې هغه وخته په ګڼمي او بیا ځوړند نو دغه ځوړند ګیره کې خلال کول دا مسنون طریقه ده خلال طریقه ده چې لاس لامزکا او چې کوم د تلو سیټ دی نو دا مخ تکا او دا شا سړی ځان طرف تکا او ګیره خلال دا د ګیره خلال کول دا مسنون طریقه ده د قشان د لاسونو د ګوتو خلال کول دا مسنون طریقه ده لاسونو ګوتې چې کله سړی چرندام تکینی او د موټو په لاسونو وینځي نو یو پکا با چې د ګوتې یا په داسې طریقې باندې پکې لاسونو وخی یو بلکې وکیه په داسې او بوته ونیسي وې مګی داسې چې د ګوتون ته د ګوتو په لاړ شي د لاسونو د ګوتو نو دا مسنون طریقه ده او د خپو د ګوتو خلال کول دا مسنون طریقه ده خلق عموما په خپو باچی خو د خپو د ګوتو خلال شوکم نه کوي عوام او خواص کول نه کوي حالانکه دا احسن الفتاوا کې رشید احمد لودیانی رحمۃ اللہ علیہ دی دا سنت مؤکد دی د خپو د ګوتو خلال کول دا سنت مؤکد دی او دغه طریقه علماء لا فضل دا چې د خې لاس کچنه ګوتا دا به شروع کی د کچنې خپینا او د ګس سیټ د ګس خپې په کچنې ګوتا باندې به کوي ګوتا به منډي په هر یو د دوه ګوتو ترمنځ چې کوم زید چې هغه ځکه ګوتا ویا چې دا زید د لون چی او چ پاتې نشي دا مسنون طریقه ده د قشان هر یو اندام درې ځله منزل لکه مخ درې ځله منزل الله سبحانه څنګه په درې ځله منزل خپې درې ځله منزل دا مسنون طریقه ده د غون سر مسح دا مسنون طریقه ده د وګونو مسح دا مسنون طریقه ده په ترتیب سره او داس کول دا مسنون طریقه ده ترتیب مطلب دا دی چې دا څنګه چې اړو خپې وینځي او بیا لاس وینځي او بیا چې کوم مخ وینځي
اگر چې اودس په دې وشي او دا اودس چې کوم ثواب دی هغه دې نه ادا کیږي نو ترتیب سره اودس کول دا مسنون طریقه دا چې باندې لاسونه وینځي بیا مخ وینځي لاسونه وینځي او بیا غینه پس مخ وینځي بیا څنګه په لاسونه وینځل لاس وینځل بیا مخ وینځل سر مسح خپې وینځل خپې وینځل ټول اخر کې راشي په ترتیب سره اودس کول او دی الله سم سنت دی چې پر لپسې اودس کول پر لپسې مطلب دا دی چې یو کس اودس کوي چې هغه یو اندام وینځي چې د هغه د اوچېدو نه مخکې بل اندام وینځل شوی دی لکه مخ دی وینځو چې مخ دی اوچېږي چې تعالی لاسونه باندې شروع کړي په لاسونه وینځل باندې لاسونه دی وینځل نو چې تاسو مسح باندې شروع کړئ چې مسح د وکړه چې دا غي د اوچېدو نه مخکې د غوږونو د اوچېدو نه مخکې چې تا د خپل په انځل باندې شروع کړئ نو دا مستحب طریقه ده دا سنت طریقه ده او دا مسنون اعمال کول په چارندام کې پدې باندې ته ثواب ملاوي او چې کوم احادیث کې دا چارندام فضیلتونه راغلي دي نغب علی حاسدی کی دا سنت اعمال و سره ملګری او کو دا سنت اعمال و سره ملګری ني نو بیا چرندام هغه ثواب نه ملایي هغه سره لا سخو صفای رااله او ثواب را نه خلاص به ادا شو به ثواب او چې کوم فرایض څلور دی پای کی چې یوم پاتې شو یا په هغه ځایونو کې چې کوم چې فرض ادا کول دي یو به ختم خوش پاتې شو نو بیا خو دې سره او 10 غړو شو نو دی وجنا چرندام کې ډېر خیال ساتل پکار دي ډېر په آداب او د مستحبات او د سنت او اعمال وسره کوشش پکار دي چې موږ ته په دې یخ جمع کې سم سړی ځان لمدي نشي په ثواب په نیت حضور کې ثواب کوشش کنه دا په دې جمع کې چې کوم نه ثوابونه کټل پړي په یخو او بو باندې او 10 کول ګران کار دی نو چې سره ځان یې خدمت تکلیف هم کوي او مسنون اعمال مسره نه کوي نو دا ډېر بدبختی ده الله جل شانه دې زموږ سنت او اعمال باندې دوام نصیب کړي او الله جل شانه توفیق نصیب کړي الله تعالی دې زموږ ټول ژوندۍ د سنت او طریقو مطابق دې راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین